صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا او من خورک علیکم پتاسو معنی الغمام وریض لرا وانزلنا او من نازل کا داخل راولی گمن علیکم پتاسو معنی المن ترنجبین والسلوى او بٹیر من او سلوى ماوی تاسو د کلو خورئی من طیبات پاک خوراکونو آغانا ما رزقناکم چه ما روزی کرے تاسو لرا وما ظلمونا اغی ظلم نو کرے پا منگ مانی ولیکن کانو لیکنو اغی انفسهم فخپلو ظالنو مانی یظلمون اغی ظلم کو آل کتاب مانے دا اللہ چی کم انعامات تی آغا ذکر کئی اس دیدہ کہ داوم انعام دے رست میں دا دی طول خبر برست وضاحت تفصیل سر رازی دی جی کلا دا فرعون نا بچو دا سمندر بحری کلزم معنی پوری اوتل دیو بیابان تلارد اگا بیابان کی سڈکی د سور سسیزن داغل دا دی پاتے کی دل سلویخ کالو سخت گرمی بوا اللہ پدائی معنی چه دن وریض براوستا چه دی نور تنگئی جا سرد دینا چه موسیٰ علیہ السلام دی تبیر آزئی اللہ پا حکم مانے دا اللہ حکم دے چه عمالکو سر جہادو کئی عمالکو سر جہادو کئی دی موسیٰ علیہ السلام تی فضب انت وربک فقاتلا انہاونا قاعدون تب پوجستا رب پوجا موگو گر جہاد نکو یو غاڑی تا دا دی سرکشی او بل غاڑی تا دا اللہ انعام اللہ وی ما پتاسو مانے ورید غوری کی پدوباد موسیٰ علیہ السلام دا پار دبع دا حر گرمائی وانزلنا علیکم المن والسلوى او بیا بل انعام داو چی دی معنی دی با کر مردو کو بنی اسرائیل لبا تیار خوراک راتو چی ڈوڑای ٹیم بشو یا بعض روایتون دا معلومی کی چی دی مثلا دا ڈوڑای زائی پا برچی خانه یا رسول آگی که با تیار پلیٹون پراتو نو بٹیر نوڑز پا گوہو کے دا ٹولنا قیمتی گوہا گران دا دا نوڑز دا گران گوہا نوڑزی با بروسٹ راغلی سری او دا پاسا با پی من الوا یا کیر نشی او غاڑی تا بروسٹ یا بلد خاڑی تا پی کیر وینو نور لکا دا خدای نظر غاڑی دیل ودا تیار خوراک دا اسمان نراتو نی کرکو نی گوڑ کو نی سیبل سکو دی سرد دینا ازاری معنی جینا اما دیر شی دینا شکر دا قدر شی دی سرد دینا دا اللہ عبادت نکو نا فرمانے
الله ما ورته کلوا من طیبات ما رزقنا خوري هغه چې در کوم تاسو له الله فرمای و ما ظلمونا اغي ومن ظلم نو کړي نو ظلم په الله نه کیږي شیخ الهند سے معنا گئی وما ظلمونا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ریاست یو ملګری ترجمه کوله نه وما ظلمونا مون ظلم نو کړي پاغي ما دا څه ګورل نه وما ظلمونا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون اللہ مالے سروانے نکو مالے سو نقصان نکو نن کا سیب یو سړی د الله د دین نه لري کیږي د خدای سره نقصان پکې دا ټول خلک چې داسې کافران شي لکه پیرغون هم د خدای په خدای کې کامې ناراضي هغه ټول داسې برګان شي لکه جنید بغدادي هم د خدای په خدای کې څه اضافه ناراضي بس بنیادی سي دا الله قربت او معرفت الله دې زموږ نصیب کی او ځان د پاره کول لخوا دین ته منګه د دین څخه خدمت نه کوو د دین د وجه د اسلام د وجه الله مو تاسو له نعمت راکړي بل نام ذکر کوي وای زیات کاټم قلنا جم ورته ادخلوا داخل هذه القريه دی کلی تفکلوا خری من هذا دین حيث شئتم کم ځای استاذ او غیر عدن وضع السرا ودخلوا الباب داخل شي دروازې د خار باندې سجدن په حالت د سجده کې وقولوا اي حته سوال زمونږ داره حته نوران کې ګناونه زمونږه نغفر لكم بخنه بكم تا خطاياكم د ګناونه استادو وسنزيد المحسنين الله ويذرد د سیوا وال راول نیکو کار لرب محسنین بل انعام ده ويسكن ندخلوا هذه القريه دا د موسی علیہ السلام د وفات د پس معاملہ موسی علیہ السلام جو وفات شو یوشع ابن نون علیہ السلام دا پیغمبر مقرر شو دا آغا ہو چې کله موسی علیہ السلام حضر علیہ السلام زرتو ملاقات کو دے ورسره یوشع ابن نون دیتوی اللہ امر دار ہے جتا تو بیت المقدس داخل شے اس دتیہ بیان پرے دے اس بل ارمان اللہ انعام کئی او جالتم سخوخ یا خری انعامات بدیر خطوہ کاربا کوئی ودخل الباب سجدہ تاغی پا دروازے چی دن نکی گی نصر بٹی ٹوڑی پا عجزائے بدے او دویم کار بدا کوئی وکولو حتتن او داوائی خدای منتبخنہ ہو اللہ زمون گناہونا معاف بنی اسرائیل عجیبہ اڑک کوم او دا دو خبری ورتاو بولی یوی ورتاوی تاسو چی دنو چی دی سر ٹیٹی دی او دیوی ورتاوی خطتن وائی دی با داش نایان جی بید المقدس تدلل تدنکیدل نو دی وجه دا دروازی خواہ ترالل نو داسی بکیناس داسی بیکو او داسې بدګي نه کېده د قصد او الله ورته تاسو وای حتتن هغه دای بس چل کو دای به حنتتن غنم تو یا ربای یا به حبه فی شعره وی دانی پکار دی وی کند ډوډو ټپاره او ډوډای دا دې قصد وی د کوم سړی مزاج کې اړکوالی کنه انو دے با سڑک چلی گی وہ جی سے تو بس پائدہ نہیں خو سڑک با چلی دا مسئلہ دا مزاج خراب ہے یا انسان اڑک دے با دے با اڑک چلی گی دا بنی اسرائیل نے دے پا مزاج کی اڑکوالے دے انو دا اجازت چل اللہ ورطوی فسنزید المحسنین بننے کو کار لنور من عامرکم فبدل الذين ذي بدل الذين كسان ظلموا ظالمان قولا نرى غير الذي غير ذا قيل لم تبيل شو ديتا فانزلنا ما راه لجعل الذين باكسان ما ظلموا ظالمان رجزا عذاب من السماء داسمان نبي ما كانوا
فصاب دا غیب سکون چې دی فسق کو نو فبدل الذين ظلموا قولا خبره بدل کړه نو مال توي د حتتن پدای به زوي حنتتن به حنتتن به او کول او فعل یم بدل کو انو کول نیغ نیغ بدل نکید الله ویقا فانزلنا على الذي رزن نو الله په غضب راولي طاعون پراغه ټول ختم بما كان يدي بسبب دې فسق ستوي پس قدر رد من قشرها دا کجوره ډیره پخشي کنه وبړای شي انو دې را مغز بار راوځي نو عرب وي پس قدر رد من قشرها کجوره د خپل قشر نه بار وته په پښتو کې د نخي وته انو دا پاسک سره چی کنه د الله نه فرمانه کې د نخي وته د اسلام د نخي نه بار انو بما كان يفسقون سبق به نور ویل او ما اوسم ډېر مشکل او زما تبام د مرام خانه په دوره چې دا مخکې کوم غروان کړی خو مخکې دا وایي نو مخکې ته اړ نه دی ورته د مرای باندې وکړه اعوذ بالله من الشیطان چلې سار د ماسپخین د مقراده تا د ان شاء الله تعالی زه یو ګټه درس جدا کوم ښا راځي خو بیا به د ایمان د یقین پته ولري ایا سار د مقراده نه استاد دې بوس کوروي کنه دې وایي شیطان به راوړي بیا ولې تاسو وایي هغه څه زړه خبره خو نه مرچ وسره کوم کوم دخل نه ټیم دې موږ لراګې دې ډېر ټیم طلبګار دی او سبق لګ ډېر ټیم وایي نو دې اصل کې دې جانور سبق وایي انو ډېر ټیم به توام هغه د سار د مقراده د ایمان د یقین پته بلولږي چې ته په تخت کده بیا وزللنا الله وی ما خور علیکم پتا سمان الغمام وریدی وانزلنا ما راولگ علیکم پتا سمان المن ترنجبین والسلوى بٹر اللہ وی ما ورطی قلو خری من طیبات دپاک آغنا ما رزقناکم چه ما روزی کڑے تاسو لرو ما ظلمونا آغای زیادینو کڑے پمنگ مانی ولیکن کانو لیکنو آغای انفسم پخل ظاننو مانی یظلمون ظلم کو وَإِذْ يَاتْ قَادِمْ قُلْنَا چِمِنْوِ اُدُخْلُوا دَاخِلِ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي قِلِ تَفَكُلُوا خْرِي مِنْ هَذَا دِينَ حِيثُ شِئْتُمْ كَمْ لَا يَتَاسُ خَخِي رَعَدًا فَوَزْعَتْ سَرَ وَدُخُلُوا الْبَابَ داخل جي پدروازے مانے سجد فحالت سجدگے وقولوا آئے حتت معاف کی گناہون دمنگا نغفر لکم بخنم خطایاکم دا گناہون استاسو وسنزید المحسن من سوا والراول پنیکو کارو کی فبدل الذي فبدل كاكسا ظلم ظالمان قولا خبرا غير الذي غير ذلك كيلا نتويل شو غيتا فانزل من راولك على الذين فاكسان مان ظلم ظالمان رجال عذاب بما من السماء دا اسماننا بما كانوا بصاب دا غيب سكون جري فسكو صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين كريم خدايا تزمین نرادش اللہ زمین فعاد رحم کے خدا تقصیرات معاف کے اللہ من کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکے من تخپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شفاعت نصیب کے نبی علیہ السلام نے بور اعظم د خود کو سر په نصیب کے من درد اسمر مشرکاری اللہ ټول ته دارین خوشاله ورکے ټول ته خیر او برکت ورکے زمونږ دعا کوي نن د پورا عالم اسلام یو ډېر لوی شخصیت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمه الله دا زموږ استاد هغه وفات شوی دی الله دې مرکز منوره موثر کی الله دې کامل مغفرت نصیب کی الله تعالی دې ټول قوم ته ټول امت ته دای ټول شاګردان ته صبر جمیل ورکی سار د پاسې دون والدی وخت پورې موږ څومره نیک اعمال کړی دي اللہ دے دغی اجر غیت ورکی اللہ دے وتکامل مغفرت نصیب کی اللہ دے درجات عالیہ نصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحجر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الموت بحرمة النبي